نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه تشریف یوړو نو پیغمبر علیه السلام په خپل ژوندۍ کې ښکارا څوک د خپل ځان په ځای خلیفہ نو مقرر کړي خو بعض حالات د نبی علیه السلام نه داسې ښکارا شوي چې هغې کې ښکارا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت ته اشاره وه لکه په خپل ژوند باندې نبی علیه السلام چې کله بیمار شو نو په خپل جانماز او په خپل مصلی باندې د امامت لپاره حضرت ابوبکر صدیق مقرر کړ دینه دا معلومیږي چې ته امامت صغرا وی وړه امامتي او د ملک مشره ته امامت کبرا وی لوی مشري نو چې په جمعات باندې په خپل مصلی غوړه مشري حضرت ابوبکر صدیق ته ورکړه دینه معلومیږي چې دغه اغلوی مشره چې د مسلمانانو خلافت ته بادشاہی دا داغی صلاحیت او داغی قابل هم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دا سے نورم دیر خبر اخکار شوی وی یو بی بیرال نبی علیہ السلام نے سشیو غختا وی سوال راشا ابی بی نبی علیہ السلام توید اللہ رسول که سبا تاسو نوے نو چاہتا بیاوے ما ستاسو پزے بسو کی چی دا شیدہ اغن او غوارم نبی علیہ السلام او فرمائل کزدی و نمونتم ابو بکر نو غوارا دا سنو دیر واقعات تی داغی واقعات و نخکارا معلومی گی اشارتن یعنی دا سخکارے اشاری معلومی گی کہ دا نبی علیہ السلام نا پس خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھئی حکلت وفات شو دا وفات نمخ کے کولا ویلان نو کر چفلان کے بخلیفہی پا مدینہ منورہ کے یو زید ثقیف بنی ساعدہ دا بنو ساعدہ قبیلے یو دا مشورے اجراوہ یو زیو اگه که انصار د مدینه منوره باشندگان را جمع شوی عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د مټه ونیوه وی الله شابه چې لاړ شو د مدینه خلک راغون شوی دی او ځان له مشر مقرري خلیفہ مقرري ورشو سنت داسې او خلیفہ مقرر شي چې د خلکو نیخ وخت یا اختلاف پہ جوڑ شی نو اسنه د نبی علیہ السلام امت کے اللہ لوی اتفاق روسته له دا اتفاق پہ اختلاف بدل نشي او خونریزی شروع نشي دواله پلار روانو یو صحابی ولا مخل راغی وی سکوي وی تکم زین رالی وی شاب زر ورده او بنو ساعده قبیله کے فلان کی زی کے خلق جمع شوه دے او دا امیر انتخاب کے گور زر ورسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوارا ورغلل واقعی خلق جمع و دیر زیاد انصار دا مدینه منوری دو قوم و اوس و خزرج اغا جمع او یو صحابی حضرت سعد ابن عباد رضی اللہ عنہ دا خزرج قبیل سردار بیمار و طبع و کمبل ځان نه توکړو اپا کې پمینس کې ناس تو داغي اراده داوا چې دې مون امیر مقرر کو بهر کې د دوارو طرفونو تقریرونه وشو انصارو دا مطالبه کوله چې وطن زمونږ دی کلی زمونږ دی پکار دی چې د نبی علیہ السلام خلیفہ زمونږ نه حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی چې نه مونږ د پیغمبر علیہ السلام مرګری یو دا غیر رشتہ داران یو مونږ وطن پریخې دی کلی مو ورسره پریخې دی او امت د مونږ په امامت متفق کیږي ګورستا سنا بشک د انصار ډیر لوی فضیلت دی ځکه نبی علیہ السلام یو مقام کې فرمایلی مکه مکرمه چې کله فتح شو نو انصار لږ غمجنو انصار د مدینه شریفه اوسیدونکي خلکو یوی نبی علیہ السلام خپل وطن فتح که اسنه دلته ایثار نشي هجرت کړو خو د خپل وطن کې واپس ایثار نشي نبی علیہ السلام مبارک ته خبر را رسیدله دا ټول انصار را جمع کړل وی تاسو داسې وایي وی او وی قسم په الله کدا ټول دنیا په یو طرف رواني انصار په بل لار رواني زبد انصار په لار زمو د نور سره بنظم او زه
کچرته هجرت الله نوی فرض کړي نو زه به مکه کې نوی پیدا زه به مدینه منوره کې پیدا وي و الله د دې هجرت د برکت نه دلته کې دنیا ته راولېږلم او بیا مې هجرت وکړو تاسو له رالمه او ستاسو مثال خدا سے دی لکه په ډوډۍ کې په خوراک کې مالګه خلق بد زیاتیږي اے انصارو تاسو به کمیږي لیکن هیڅ فکر چې ونه کوئ ستاسو مخکې نظر روان یم زما او ستاسو ملاقات به د محشر په میدان په حوض کوثر کېږي واقعي د انصارو ډېر فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیان کړ په هغې سره دا یره وه که انصارو کې دوه قومه دي ټول عمر یو بل سره اختلاف راغلی دی که د یو قوم سړی امیر کو بل به یې نه خوښوي که د بل مقرر کو بل به یې نه خوښوي او که د دې په اتفاق هم یو سړی امیر شي ممکن ده چې د بهر د باندې خلک یې خوښ نه کړي او په خلاف د قریشو چې د نبي علیه السلام قوم دی که د هغې امیر مقرر شي ټوله دنیا مني او بیا یو ټکی ووی یو حدیث ووی حضرت سعد ابن عباده ناستو د انصارو دا مشر وی تا ته پته نه ده چې نبی علیه السلام فرمایلي چې الائمة من قریش چې کوم مشران د قومونو جوړیږي بادشاه جوړیږي هغه د قریشو نه وی او دا خو نبی علیه السلام ویلی دي نو بیا داسې کوو چې د قریشو نه یو سړی امیر مقرر په اتفاق باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه جوړ شو انصار هم بیعت وکړه مهاجرین هم بیعت وکړه او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغې د نبی علیه السلام په منبر باندې تقریر هم وکړه او بیا بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق هغه د مسلمانانو مشر مقرر شو یو ټکی دلته راځي چې حضرت علی سے بیعت نو کړي هغه وروسته بیعت وکړه رضی الله عنه په بخاری شریف کې یو حدیث دی حضرت علی رضی الله عنه او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پټ ملاقات شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس وکړه د حضرت علی صاحب نه وی تا بیعت ولې نه دی کړی خلق څه پټ پټ شکونه کوي چې دی بیعت ولې نه کوي علی رضی الله عنه دا الفاظ دی بخاری شریف کې ذکر دی چې زه د بیعت نه ما انکار نه دی کړی ته زمونږ مشر د نبی علیه السلام نږدې صحابي هجرت سفر دی ورسره یو ځای کړی دی د پیغمبر علیه السلام د غار ملګری پاتې شوی نبی علیه السلام ته ډېر نږدې وی مونږ ستا د مشرۍ او ستا د فضایلو انکار نه کوو خو په یو ټکي خفه یم هغه دا دی چې کم از کم زه د نبی علیه السلام رشته دار یم د هغه د ترې زوی یم د هغه زوب یم نو که تاسو خلیفه مقررو نو په کار دا دی چې مونږ سره مشوره خو پکې شوې وي که دا نه یم چې زه خلیفه شوی وي مشوره په کار وه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بېشک دا خبره دی ټیک ده خو هغه وخت داسې و چې د مشورې نو که مونږ مشورې تاسو سره کولې تاسو خو د نبي علیه السلام په کفن دفن کې مشغول وې هلته انصارو خلیفه مقرره او د هغې نه لانجه جوړېده بیا یقین وکړه بخاري شریف کې حدیث دی حضرت علی رضی الله عنه راغې او په عام منبر باندې کېناست او اعلان یې وکړ چې ما دا بیعت وروستو کړی په دې وجه و لکه مې لږه ګیله وه چې مونږ سره پکې مشوره نه ده شوې نور د ابوبکر صدیق د فضایلو نه او د هغه دا صفتونو نه د انکار نه کوم نو کولاو د خلکو مخکې حضرت علی رضی الله عنه بیا ورسره بیعت کړی دی څه 2 کاله تقریبا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت شوې بیا چې هغه وفات شو د هغه نه پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه د خپل ځان په ځای په خپل ژوند کې خلیفه مقرر کړ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي ما خلیفه ما مقرره وه خلک هم ورته وایي دې مه مقرره وه ګورې ډېر سرتیزه دی او ډېر سخت دی سخت که دې خلیفه مقرر که ګورې دا ډېر سخت دی او خلکو ته بې ځایه تکلیفونه او عذابونه به ورکړي حضرت ابوبکر صدیق وایي په ده د خلافت بار نه دی راپروت دی که د خلافت بار یې په سر پرېوته د ده لا سختي به ختمه شي واقعي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه شو ډېر زبردست فتوحات وشو تقریبا 2 لکه مربع میل د دې پاکستان په 10 چنده او 20 چنده زیات علاقه د مسلمانانو په قبضه کې راله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه پس بیا دریم خلیفه حضرت عثمان ذو النورین رضی الله عنه هغه خلیفه مقرر شو دریم خلیفه د لوی منقبت او د صفت خاوند دی او د نبی علیه السلام یوه لور په ده باندې واده وه چې کله هغه وفات شوه دویمه لور یې ورته په نکاح کړه چې دویمه کله وفات شوه وی ارمان که زما درېیمه لور وې هغه به مې حضرت عثمان ته په نکاح کړې وه د ډېر لوی صفت خاوند
هغه بیا باغیانو شهید کو. دا هغه نه پس حضرت علی رضی الله عنه چې دی د پیغمبر علیه السلام زوم دی او د نبی علیه السلام د تر زوی دی، هغه خلیفه مقرر شو. معصوم تربیت ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی. لاره کوټ او نابالغ او پلار نوم ابو طالب دی، هغه مسلمان نو، لیکن په یو دره کې نبی علیه السلام په مانځه ولاړو او حضرت علی رضی الله عنه ورسلام په مانځه ولاړ دی او پلار ابو طالب په لاره تیر شو. دی لږ ویرېده چې کله مونځ نه فارغ شو نو راویښوخته، بچې دې خوا راشه. څه دې کول؟ وی دې تره زوی سره ولاړ یم نو چې دې څه وایي هغسې کوم نو. وی مه یارېږه، د تره دا زوی چې تا په کومه لاره بوځي په هغې ورسره ځه، دې به چرته هم تا په غلطه لاره بونه ځي. تربیت یې ټول نبی علیه السلام کړی چې پیغمبر علیه السلام هجرت وکړ. د هجرت په موقع باندې پیغمبر علیه السلام هغه پردي امانتونه حضرت علی صاحب له ورکړل او په خپله بستره باندې ګورې دې پرېښوده، حالانکې هغه د ډېرې یرې بستره وه، ځکه چې ګیر چاپېره کافر ته وو او اراده دا وه چې سهار به پرې موږ حمله کوو. چې راغلل نبی علیه السلام نو حضرت علی صاحب په بستره ملاست دی، ملګری دې څه شو؟ ما ته پته نه لګي. چېرته لاړوې؟ په دې لاره وتلې بېګا د شپې نو. کوم خوا تللی دی زه نه یم خبر. دې بوته څه وخت یې لږ غوندې نظر بند کړی او بیا یې پرېښوده. شیر علی ورته وایي. شیر یو بهادر شخصیت ورته ویل کېږي. شیر ورته وایي، بهادر شخصیت ورته وایي، اسد الله ورته وایي. اسد الله معنا د الله زمری. او واقعي د خیبر په مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حمله کولې خیبر نه فتح کېده. وی فرمایل وی سار له به دا جنډه هغه چاله ورکومه، هغه چاله چې هغه به الله تم خوښي او د ده به م خدای خوښي. الله به د ده خوښي له الله به دې خوښي او د هغه په لاس باندې به الله سار خیبر فتح کوي. صحابه وویل چې دا به څه وکړي؟ ځکه چې دا جنډه چا ته ورکړی شو نو د نبي علیه السلام پیژنګویي د فتح به د هغه په لاس کېږي. او بل داسې سړی دی چې هغه سره به الله مینې د ده به الله سره مینې. نو صحابه داسې مخکې تېرېدل د نبي علیه السلام. یو وی چې دا صفت به ما ته میلاویږي، جنډه به ماله راکوي. بل وی ماله. تپوس یې وکړو این علي بن ابي طالب، علي رضی الله عنه څه شو؟ یو صحابي ورته ویل صاحب د هغه سترګې خوږ دي، بیمار دی. وی راویې بلې چې راویې غوښته، وی زما سترګې خوږ دي. نبي علیه السلام مبارک ورته خپلې لاړې په سترګو باندې تو کړلې. هغه ساعت یې سترګې جوړې شوې. وی دا جنډه والا ورځه پې. وی صاحب څه ورسره وکړم؟ وی تر هغې پورې ورځه چې دا علاقه فتح شوې نه یا دې اسلام نه قبول کړی، هغه خیبر رب العالمین د حضرت علی صاحب په لاس باندې فتح کړ. نبی علیه السلام پیژنګویي وه. وی جنډه به هغه چاله ورکوم چې دا خیبر به فتح کېږي د هغه په لاس او د ده به الله سره مینې، د الله به ده سره مینې. دا ډېر لوی صفت دی. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله پیغله شوه، لویو صحابه کرامو د هغې د نکاح خواهش ظاهر کړ چې دا د نبي علیه السلام کشره لور ده او د حضور پاک مبارک ورسره ډېر انتهایي محبت او مینه و. ټولو سره مینه و اولاد سره، خو فاطمه رضی الله عنها کشره وه، دې سره بې پناه محبت و، ډېره زیاته یې خوښه وه. نو نبي علیه السلام حضرت علی رضی الله عنه په خپله راوغوښته. وی ته ما ځان سره لوی کړې، زما د تره زوی ما داسې دی لکه اولاد غوندې تا ته فاطمه په نکاح کوم. هغه کشره لور چې چا سره ډېر محبت او مینه وه، هغې حضرت علی رضی الله عنه ته په خپله په نکاح کړه. او دا لوی صفت دی چې نبي علیه السلام په خپلو لاسو مبارکو باندې ونیوله او د خپل خاوند علي صاحب کور ته یې بوتلل. او بیا به ګورې بار سهار وختي کې به نبي علیه السلام مانځله ته تهجد وخت کې نه دی کور ته به ورغې، دی به یې مانځله پاسول، اواز به یې ورکړه، مانځله به یې پاسول. کله به کله دواړو په منځ کې څه خبره راغله، پیغمبر علیه السلام مبارک په خپله به ورغې. حدیث پاک کې راځي یو ځل نبي علیه السلام کور ته ورننوت، فاطمه رضی الله عنها یوازې ناسته وه ژړلې. وی ولې؟ وی تره زوی را سره جګړه وکړه علي. وی څه شو؟ وی بس جګړه یې وکړه او بار لار ووته. نبی علیه السلام چې بهر راووت تپوس یې وکړه چا ورته وي هغه د جومات د دیوال خوا کې سوري باندې په خاورو پروت دی. چې نبی علیه السلام ورغې د دیوال سوري ته په خاورو د پاسه ملاست و علي صاحب. پیغمبر علیه السلام مبارک د خاورې سندلې. وی قم ابا تراب، ای خاورو والا پاسه، ای خاورو والا پاسه، خاورې ته وسنډلې. دوی ما ته به نن نه پس ابو تراب وایې، خاورو والا. هغه انسان چې په هغه خاورې پرتې وي، ځکه دا د حضور پاک مبارک د خولې الفاظ دي. او فرمایي چې کله به نبي علیه السلام راغی، موږ به کوشش کوو چې پاسو، وی مه پاسئ.
زما او د فاطمه میاس کې به کېناستو د نبی علیہ السلام خپه مبارکه زما خېټې سره به جنګېدله ډېر انتهایی بې پناه مینه او ډېر محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره و حتی کې دومره مینه دونه محبت د حضرت فاطمه رضی الله عنها سره چې یو ځل یې وفرمایل وی فاطمه سیدة نساء اهل الجنه فاطمه رضی الله عنها د جنتیانو د ښځو سرداره وی جنت کې چې کومې ښځې وي د هغې سرداره به فاطمه رضی الله عنها یعنې یوازې جنت ته تلل نه دي جنت کې سرداري یې ده او د فاطمې رضی الله عنها بچي حسن او حسین دا سیده شباب اهل الجنه دا د جنتیانو چې کوم ځوانان په دنیا کې په ځوانۍ کې مړه دي او جنت ته دي جنت کې ټول خلک ځوانان دي خو چې کوم الکان په ځوانۍ کې مړه دي او جنتیان دي جنت ته تللي دي د هغې سرداران چې دي نو هغه به حضرت حسن او حضرت حسین وي نو د نبی علیہ السلام دا بے پناه او ډېر زیات محبت د حضرت علی رضی الله عنه سره انتهایی محبت او مشورې به ورسره کولې جهادونو کې به ځان سره شریکاو او ځان سره نږدې به ګرځاو او تر څو چې د واده نه وکړی نو د پیغمبر علیه السلام سره اوسېده نو د حضرت عثمان رضی الله عنه نه پس بیا حضرت علی رضی الله عنه هغه د مسلمانانو خلیفه شو د علی رضی الله عنه نه پس د علی صاحب او د معاویه رضی الله عنه منځ کې یو څه لږ اختلاف راغلی او څه خپل منځ کې څه جګړې شوې وې هغه خو ډېره اوږده قصه د هغه درته نه وایم خو د حضرت علی رضی الله عنه د وفات نه پس بیا د معاویه رضی الله عنه او د حسن رضی الله عنه منځ کې جوړه وشوه حالانکه د حضرت معاویه صاحب رضی الله عنه او د علی رضی الله عنه منځ کې جګړې وې خو چې وفات شو نو بیا خلافت خلقو حضرت حسن رضی الله عنه له ورکړه نو د یو صلح وکړه او جوړه وکړه او معاویه صاحب سره وی داسې به وکړو شپږ میاشتې به بادشاهي د حضرت حسن رضی الله عنه سره او شپږ میاشتې پس به بادشاهي حضرت معاویه صاحب ته حواله شي په دې به د مسلمانانو منځ کې جوړ وشي حالانکه ډېر لوی اختلاف و نیم صحابه یو طرف ته نیم بل طرف ته او پیغمبر علیه السلام یو پیشنګویي کړې وه یو مقام کې داسې ماشوم و ان ابني هذا سید زما دا بچی سردار دی په حسن لاس کې ښوده دی خو ماشوم لعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وی الله به د دې حسن په لاس د مسلمانانو د دوو لویو ډلو په منځ کې جوړه راولي د مسلمانانو د دوو لویو ډلو په منځ کې به الله د ده په لاس جوړه راولي واقعي همغسې وشوه د علي رضی الله عنه او د معاویه صاحب په منځ کې ډېر لوی اختلاف و لوی جګړې شوې وې د علي صاحب د وفات نه پس صلح الله د په لاس باندې راوستله شپږ میاشتې د خلافت وکړو او د ده د وفات نه پس بیا حضرت معاویه رضی الله عنه بالاتفاق د مسلمانانو خلافت لاس کې واغشت حضرت حسن کله پیدا شوی دی علي صاحب نه پس دی بادشاه شو دی د هجرت په دریم کال چې نبی علیہ السلام کله مدینه منورې ته هجرت وکړ نو په دریم کال باندې د رمضان په میاشت کې دی پیدا شو نبی علیہ السلام چې کله خبر شو نو فوراً د فاطمه رضی الله عنها کره ورغی وی ماشوم مال راولی هغې ورته روچت که نوسیه دی د لور زوی دی روچت یې که ورته حضور پاک مبارک ورته لومبې په غوږ کې بانګ ووی او یو کجوره یې راواغېشته په خپله خوله مبارکه کې وچوپله او هغه کجوره چې خپله خوله کې وچوپله هغه یې راواغېسته د حضرت حسن په خوله کې کېښوده گویا کې د ده وجود ته لومبې لاړې د کجورو سره چې ننوتې هغه د پیغمبر علیه السلام مبارک لاړې وې دې تپوس وکړه وی دې بچي لم نوم یې ښودی دی که نه هغې ورته وی او صاحب وی څه نوم ولیښی دی وی حرب په عربۍ کې جګړې ته وایي چې دې به د دشمن د کافر مقابله کې جهاد به کوي مجاهد به یي نبی علیہ السلام وفرمایل نه حرب نوم به وله نه ږدو نوم ورته زه ږدم ده له ما حسن نوم کېښود حسن معنا ډېر ښکلی دا نوم ورته پیغمبر علیه السلام کېښود په اومه ورځ ورته نبی علیه السلام عقیقه وکړه عام مسلمان چې کله بچی پیدا شي نو په اومه ورځ هغه له عقیقه پکاري یو څو کار په اومه ورځ پکاري یو دا چې نوم به وله ږدي په اومه ورځ نوم کېښودل مقررول پکاري خشته نوم چې کوم اسلامي نوم وي لکه ګوره پیغمبر علیه السلام وله څونه ښکلي نوم کېښود حسن معنا ډېر ښکلی د پیغمبر علیه السلام د خپلو بچو نومونه د یو زوی نوم یې ابراهیم و د نیکه نوم یې د پیغمبر نو د پیغمبر نوم کېښودل پکار د بل زوی نوم یې قاسم و
محمد قاسم صرف قاسم مانا قسمت کون کے تقسیم کون کے دبل بچینوں میں طیب و طیب مانا پاک دبل بچینوں میں طاہر و طاہر مانا پاک خشتخ کلی نمون نبی علیہ السلام خپلو بچو لے خودو اخو ما شمالی کے ملدی او الوسیلہ نم کے خود حسن دیر خکلے نو پا وہ مروز بیو نم ایک دے بچیلا نم چر در صحابی نم کے دا یا دا پیغمبر نم کے دا او یا اغا نم کے دا چلا غی خشتخ کلی ماناوی دویم باولا سر خرے گورے که علی کی جنیوی پا وہ مروز باولا سر خرے من پختانا و تا سر کلے وایو او چې بیا سر ولا اخره نو دا سر دا ویختو برابر سپین زر بدا اللہ پنوم خیرات کے او دے زمانه کې غو سپین زر نی اخو پخوا با دا سپین زر سیکا با روپے باوی نو سلس شل روپے 50 روپے خیراتی چالا ورکا دریم عقیقه با ولاو که عقیقه خو اصل کی دیتو چی سر ولا اخره خو عقیقه مم دغی خیرات توایو نو که الکی نو دو گڑان یا دو چیلی اغا عمر والا چی قربانی پکی اغا ذبح کا لال کا خیراتے کا روجی پکیتے کدا سے خیرات کے خوے پخل کو خرے وخے پخل کو تقسیم او کہ جینے بھی یو گڑیا یو چیلے آکا دا چاوس نکیگی نو مختصر خیراتو کا جس دے وس کیگی دا خدا وس خبرت وس تے نکیگی نو لگی روجی پخے کا اسیو کے لوگ وخروڑا فوروا پکی واچے وچے تا فقیران و مسکنان و پخپلم خولے سے پا مالدارو خولے سے دیکھے دا مالدار و دا غریب فرق نشتا دا حقیقی غوخا مالدار غریب دوار لور کولے شے پی خورے شے دا اسلامی طریقہ دا کدا وس خبر دا کہ وس درسی الک لدو گڑان یا دو چیلی او جنے لیاو گڑاو چیلی کہ وس نکی گی چرگوٹے لگ غندے خیراتو کا معمولی غندے او زدی حقیقی فیدہ صدا نبی علیہ السلام مبارک فرمائی دا انسان دا معشوم چلوی شنو خام خواب معشوم بیمارے رازی چی دا حقیقہ اوشی دا وین تویشوا دے توی دو سر دا دی معشوم کی سمر بیمارے دی اغت رب العالمین ختم کی تو نا فیدو سے پکی اس زمون پختانا پا بچو ہر قسم تاوان کئی گورا پا سکولے مونگ سونا تاوان کو سکول تا چی بوزو پا جاموے سونا تاوان کو پا سنت سونا تاوان کے سنت چی دا معشومانو کے گی دم خلق را ولی صحباو وی سیارون وی جلاگان فدا سنت نا پس چکر بچی وادوی پا وادو والا سونا تاوان کے نو پا دی عقیقہ دا خرچہ والی زمان خلق نکے زمان پختانہ دیسیس کے لگا نیم گلتیا کو پنجاب والا خلق دا سے نکے یغی عقیقہ پورا قیماتا پتا دا زمان پختانہ بیا پا وادب تاوان کے پا سنت تاوان کے پا ختم والا تاوان کے لیکن دا دی عقیقی تاوان تا خلقو سزر دکی گی حالانکہ فیدہ دی لے رہا پا وادو اس خیرات مکوا مختصر ولیماو کا پا ختم لک خیراتو کا لیکن دا حقیقی دی کی فیدہ دومرا دا چستا پا دی معشوم سمرا بیمارے رازی دا غیبین توی دو سر تیغ بیمارے رب العالمین ختمے کی قدمون اس شیطان خوشتا کنا نمون خلقت شیطان یو بل شیخ ہو لے دے اجی سے وہی اوتو کی او دے کا اوتو کسی لگا خو پاکی چانا می گونگلی یو لس دولت دانے پاکی دا لوبیا می او سا پاکی سے بار ہر ورواچے سا پاکی جوار یو دے کی غنم پکی اوزے کی وربش پکی واچائی او سیب اوے خوٹ کئی کٹوے دیسکے پاوری خودی علاقہ دوتو کی دو دخض اخبر کتاب دے نا قرآن کی داشتا نا حدیثو کی داشتا نا جدر یو امام خبر دا نا یو بزرگ خبر دا نا یو عالم دخلی خبر دا دا زان لدخض اخبر کتاب دے قسم قسم لو بے خودمون دے زنانا ہم شروع کری دی کنا دا پکی دا ملک بابا الوادا تو پا کدا بیلے پیسے غنڈائی کسا پا کسا پا گردے الواتا چی دا خضر روشی کنا دا چل جوڑ کی کسا پا کسا سلورنے وطانے و روپے و 2 روپے بغواری معشومات دا ملک با بالوا پخو خگر دی با کسا پا کسا باران نکی کی پیسے غنڈاو چی باران ہوشی پیسے سلا غنڈائی سوال سے لکیا خوچی صدا واسا دی کی گرے و لس روپو الوا پسو گی روڑا پخا کا خیراتی کنا خدای با بارانو کی ہچی بیا باران تیسو دا بندو لم غوالی کنا نو بیا کسا پا کسا گردی سوال والا شروع کی عجیبہ رواجونا منگ شروع کری دی نو سیب دغا کٹوے و دیشکی کے ارحر و غنم مور بشی و سب بلا پکی نورم واچے اوتو کی اوزے کی لگون دے پکی گا معشومان لکہ اکثر منگولو کنا اب انگم با معشومان وارو چی چیتا بدا خود شیخ خوروا غندی خلا شانتے پکی دغا تو کی مو کی پراتین آگا چاناو باگلی باب دیگون کر باقی دا بملا تاور پا پاگی سوک سکے جوار سوک سکے چی خوری یا اربجی سوک سکے چی خوری یا غنم سوک سکے چی تیو خود کے چی خوری اگا والا والا تی معشومان اگا دا لوبیا دانے والا چانی دانے را گھنڈے کی باقی دا دکاور کی اگا
کته وغورځئ. دا رسم دی رونو، دا رواج دی، هیڅ حقیقت د دې نشته. که په دغه پیسو باندې ته لاړې او د بازار نه دې 1.5 کیلو غوښه راوړه، ښوروا دې پکې وکړه، په خپله دې مو خوړه، په بچو دې مو خوړه او غریبانو نه دې مو ورکړه، څه فایده خو بیا روزي که نه. یو چرګوټی دی حلال که ذبحه دې کړه، یو وس دې کېږي چیلې یا ګډ دې ذبحه که نو فایده یې شته. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه عقیقه وله وکړله او بیا سر به وله وخورئ، نوم به وله کېدې. دا عقیقه د حضرت حسن رضی الله عنه. ماشومو پیغمبر علیه السلام لویو، دغسې ورپسې کال پس حضرت حسین رضی الله عنه بیا پیدا شو. اته یو کال کشر دی، دی په رمضان کې پیدا شو، هغه په شعبان کې چې تاسو شو قدر میاشت ورته وایې 11 میاشتې پس حضرت حسین رضی الله عنه پیدا شو. یو بیبي ده حارث، دا حارث لور ده، هغې خوب ولیده، راله نبي علیه السلام ته کېناسته، د الله رسول یو ډېر خطرناک خوب مې لیدلی، وایه راته که نه؟ وی نشم بیانول، ډېر د هیبت خوب. وی وایه خیر تعبیر به وباسو. وی خوب مې ده ولیده چې صیب ستا د وجود نه یو ټوکړه راپرې شوه او زما دې غېږ کې راپرېوته، ستا د وجود نه ټوټه راپرې شوې ده او زما غېږ کې چا راوغورځوله. داسې خطرناک خوب مې ولید. حضور پاک مبارک ورته مسکې شو، وی دا خو ډېر ښایسته خوب دی. وی زما د وجود ټوکړه ده، دا معنا چې زما د لور فاطمې بچی به پیدا کېږي، اب ستا غېږ کې راغورځېږي، ته به یې خدمت کې، ته به یې دایي، ته به یې تربیت کې. دا خو ډېر ښایسته خوب دی. او چې کله حضرت حسین رضی الله عنه پیدا شو، هغسې پیغمبر علیه السلام ورغې، په غوږ کې ورته بانګ ووې او هغه ګوټي وله ورکړه، کجوره په خوله مبارکه کې وچوپله، هغه د هغه په خوله کې کېښودله او په 9مه ورځ باندې د هغه عقیقه وکړه. وی نوم هم وله څه کېښود؟ هغه زوړ نوم یې وله ایښود چې کوم حسن نه وي، حرب نوم وله کېښود. وی نه دا نوم مې نه دی خوښ، وی دله حسین نوم کېښودل پکار. حسن ډېر ښکلی، حسین تصغیر ورته مونږ وایو، دا خشتوکې چې مونږ پښتو کې وایو، دې معنا ده، د تصغیر معنا خشتوکې، خوشرنګه. عجیبه اتفاق و، د پیغمبر علیه السلام سره دواړه په شکل کې یو شانتي وو، خو د دې نامه نه پورته د پیغمبر علیه السلام سره حسن یو شانتي وو. یعنې د نوم نه پورته چې د پیغمبر علیه السلام لاسونه، مخ مبارک، سترګې مبارکې، غوږونه او مخ، دا د حسن ورسره یو شانتي وو. او د نامه د لاندې خپې، چال، تلل، ګوتې، دا ورسره د حضرت حسین رضی الله عنه یو شانتي. دواړه ورسره په نیمه کې سره یو شانتي وو، په نیمه کې ورسره بل یو شانتي وو. او تاسو یقین وکړئ تاریخ لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ورځې روزانه یو ځل فاطمې رضی الله عنها کره خامخا ته کور یې نږدې و او تپوس به یې کو، وایي زما هغه بچي څه شو ما لې راولی. او کله چې به دا دواړه ولاړو، یو صحابي فرمایي نبي علیه السلام حضرت حسن او حسین را روان و دواړه، وایي چې نبي علیه السلام وکتل نو پیغمبر علیه السلام ورته کېناسته او لاسونه یې ورته داسې خواره کړل، وی دواړو را منډې کړه، پیغمبر علیه السلام ته ورته غاړه وتل. یو صحابي فرمایي، وی قسم او جامې یې چولې دي خشته ښکلې او جومات ته راننوتل، را منډې والې. وی پیغمبر علیه السلام مبارک تقریر په نیمه کې پرېښوده او د منبر نه راکوز شو، یو یې په خیط لاس کې رونیوه او بل په دې ګس لاس کې، یو یې په دې خیخ په کېنو او بل یې په دې ګس خپه باندې کېنو او خپل تقریر یې شروع کړ. وی بیا خلکو ته کتل، بیا دې بچو ته کتل او ویې فرمایل چې الله رښتیا وایي، انما اموالکم و اولادکم فتنه، چې ستاسو مالونه ستاسو بچي دا مصیبت دی، دا فتنه ده. تقریر مې کاو، دا دواړه چې مې ولیدل چې را منډې والې، نو ټینګ نه شوم، تقریر مې پرېښود او دواړه مې روچت مې ځان سره مې کېنول. دا انتهایي محبت دی. یو صحابي فرمایي چې نبي علیه السلام مونځ کو، په سجده باندې پرېوتو، دا ماشومان رالل د نبي علیه السلام سره لوبې کول، واړو که نه، ځکه د نبي علیه السلام د وفات په وخت کې حضرت حسن د 8 کالو او حضرت حسین د 7 کالو واړو. وی د دواړه په ملا د پاسه ورته سواره شو. وی تر هغې پورې پیغمبر علیه السلام مبارک سر د ځمکې نه نه اوچته و تر څو چې دوی د شانه کوشه وینو، چې که زه سر اوچت کړم دا ونه غورځېږي. او وی زه اکثر، یو صحابي فرمایي ما نبي علیه السلام لیدلی چې په سجده به پروت و، حضرت حسن راغی ډېر ماشوم و، رکوټ ولا خبرې نه شوې کولی، د حضور پاک د دې دواړو خپو په منځ کې به ننوته، رکوټ یې هغه هم دونه مینه ورسره کوله. نو نبي علیه السلام مبارک به ورته خپې کولاو کړې
او د پیغمبر علیه السلام ته ورته غاړه ګیره به یې اونې ورته د نبي علیه السلام نه او کله به د پیغمبر علیه السلام په دې سټ باندې راسواره شو دا ماشومان د حضور پاک مبارک دوی سره مینه او د دوی هغې سره مینه یو صحابي فرمایي وی شپه د شپه وی زه روان یم وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې دی وی چې ما ته وکتل حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي وی ما ته وی څه کوې حذیفه وی چې صاحب زه ستا څوکۍ ته ولاړ یم شپه ده نو تاسو څنګه راوتې وی یو فرشته د اسمان نه راکوزه شو او دا فرشته په لومړي ځل د اسمان نه راغله او په ما باندې سلام واچو او ما له د الله تعالی نه یو پیغام راوړو د الله رسول څه پیغام دی وی دا الله را لېږلی ما چې د خپل محبوب ته زما ووایه چې ستا دا دوه بچي حسن او حسین دی له ما د جنت سرداري ورکړه او دا خوشخبري ولا ورکړه چې دې دواړو سره څوک مینه کوي الله به هغوی سره مینه کوي دوی سره چې څوک محبت کوي الله به هغوی سره محبت کوي دا ګوره د رب العالمین د طرف نه یو خوشخبري راغلې ده د دې دواړو ماشومانو په حق کې نو واقعي دا ډېر لوی د خوشحالۍ خبره ده د هغې ماشومانو دپاره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره روان دی او حضرت علي صاحب ورسره دی حضرت حسن رضی الله عنه لوبې کولې ماشوم روچت یې او په د اوږه د پاسه یې سور کړ لارې ولاړ دی علي صاحب او ابوبکر صدیق د خلکو مخکې وی قسم په الله والله شبیه برسول الله صلی الله علیه وسلم زما د قسم په خدای کې دا ماشوم د خپل نیکه رسول الله مبارک پشان دی د پلار پشان نه دی علي صاحب ته سره مشابهت نشته شکل یې د شان برابر نه دی نبی علیه السلام سره برابر شکل علي صاحب خندل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحابه و مسره ډېره مینه کوله د دې وجې نه چې د نبی علیه السلام سره مینه وه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مجاهدینو له 15,000 روپۍ تنخوا مقرر کړه د لیم 15,000 تنخوا مقرر کړه حضرت حسن رضی الله عنه چا ورته وی دله دې ولې مقرر کړه دې خو لاره کوټې دی لک دی او دا څومره جهادونه نه دي کړی څومره جهادونه چې نورو صحابو کړي دي وی تاسو ته پته نه لګي دله مې ځکه مقرر کړه چې دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبوب دي کړ دا غن وسیل او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل په منبر ناستو څومره سختو چې خلکو به د هغه مخکې خبرې نه شوې کولی غټ غټ بادشاهان به سر ټیټه ولاړو د رامنډه کړې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څادر نه کلک ونیو وی راکوشه زما د پلار د منبر زما د پلار په منبر ناست دی زه د خپل پلار په منبر کښېنه عمر فاروق رضی الله عنه راکوز شو روچت یې که ځان ته رانږدې کړ بچې زما د پلار منبر خو نشته زما د پلار منبر کوم خو ستا د پلار دا منبر زما د پلار منبر دی که روچت یې کړ او ځان سره یې نیولی دی او بیا ورته وایي بچې دا راته وایي چې دا درته چا ویلې وه دا خبره وی ما ته هېڅ چا هم نه وه ښولی وی نه دا راته ووایه دا تا ځای نه دی کړی چا به راته ویلي وی نه ما ته هېڅ چا هم دا خبره نه ده کړې دومره به صحابو د دې ماشومانو احترام کو دومره عزت پې کو یو ځل نبی علیه السلام حضرت حسن رضی الله عنه په دې اوږه د پازه سور کړی دی په دې اوږه یو خپې دې طرف ته راویځاندله یو خپې هغې طرف ته راویځاندله یو صحابي فرمایي وی زه ورغلم وی ما چې صاحب ما لې راکوې نه ما ته یې پرېږدي وی ما وی چې ای لکه په ډېره ښه سورلی باندې سورې نعم المرکب الذي رکبت په ډېره ښه سورلی باندې سورې وی نبی علیه السلام وفرمایل چې سورلي خو مزېداره ده خو شهسوار هم ډېر مزېدار دی که کوم چې په دې سورلی سور دی هغه هم نعم الراکب هو شهسوار هم ډېر مزېدار دی نو په دې اوږه د پاسه به نبي علیه السلام کېنولو او ګرځاو به ځان سره او محبت پې ورسره کو دغه دنګې حضرت حسین رضی الله عنه هغه هم د پیغمبر علیه السلام د حضرت حسن کشر ډېر ما تاسو یو کال کشر دی هغه سره پیغمبر علیه السلام به ډېر انتهایي محبت او مینه به ساتله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر ناستو تقریر یې کو یمن نه چا جامې راوړې نو هغه جامې یې په صحابو تقسیم کړې یېري دې درمیان کې د جمعې ورځ حضرت حسن او حسین راووتل او چې خیال یې راغی ما خو نورو هلکانو له جامې ورکړې دوی له خو مې ورنه کړې جوړې خلاصې شوې نو ډېر زیات خفه شو چا ورته ویې ولې خفې وایي د دې ماشومانو له مې جامې ورنه کړې هیر مې فوراً یې د یمن والي ته خط ولېږه وایي 2 جوړې هغسې اعلا راولېږه زر
ناغه دوه جوړې ورته راولېږلې، یو حضرت حسن له ورکړه، یو حضرت حسین له. نو بیا چې په منبر کېناست وایي اوس خوشحاله شوم. ولې؟ وایي د نبي علیه السلام په نوسو مې جامې ولیدې خشته ښکلې، نو اوس خوشحاله شوم. او چې مشوره به یې کوله د مشرانو صحابه کرامو سره، نو صاحب حضرت حسن او حسین کبال کې بناستل، عمر فاروق رضی الله عنه به دا ورته نه وي چې پاسې د دې سره مشوره کوم، هغوی به یې کېنو. یو ځل عبدالله ابن عمر دی رضی الله عنه خپل پلار ته وایي حضرت عمر فاروق ته، وایي ته د دې هلکانو سره ډېره مینه کې حسن او حسین سره، او خبرې خو د جهاد دي، نو دوی په کوم جهاد کې د ما نه مخکې دي؟ عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي تاسو خپل پلار ته وګورئ او د حسن او د حسین پلار ته وګورئ. وایي د دوی پلار ستاسو د پلار نه پیغمبر علیه السلام ته ډېر نږدې و، او دوی ستاسو نه نبي علیه السلام ته ډېر نږدې و. نو بچې د پیغمبر علیه السلام د خوښۍ د وجې نه دوی سره زه ډېره زیاته مینه او محبت کوم. سخا پکې دومره ډېره وه حضرت حسن رضی الله عنه کې چې یو ځل په لاره باندې روان دی، یو حبشي غلامو، هغه حبشي غلام سره ټول غلامو سپی و. نو د حبشي غلام هغه ډوډۍ نه به یو نوړی خپلې خولې ته اچوله او یو نوړی به یې راغېسته سپي له به یې ورکوله، بیا به یې نوړی ماته کړه خوله کې به یې واچوله، بله نوړی به یې سپي له ورکوله. نو نیمه ډوډۍ په خپله وخوړه او نیمه سپي وخوړه. حضرت حسن رضی الله عنه چې راغی ورنږدې شو، ویې لکه دا سپی د شړه نه چې ډوډۍ یې پې نیمه خلاصه کړه، نه دې څه وکړل، ته به دې شړلې و که نه، ځان ته دې دروړو، نیمه دې خپله وخوړه، نیمه یې دې سپي له ورکړه. حبشي غلام ورته وایي څنګه چې زه د الله بنده یم، د الله مخلوق یم، دا هم د الله مخلوق، زه م اوږې وم او دا هم اوږې دی. نو ما ته دا خبره ډېره بده ښکاره شوه چې زه خو د خپل ځان په دې ډوډۍ موړ کړم او د الله دا مخلوق اوږې دی، داسې اوږې پرېږدم. وایي دا باغ د وایي ته څوک یې؟ وایي زه د ابان ابن عثمان غلام یم، د حضرت عثمان رضی الله عنه د زوی غلام یم. وایي دا باغ د چا دی؟ وایي دا هم د هغه دی. وایي دلته له ودرېږه زه راځم. لاړه د حضرت عثمان رضی الله عنه هغه زوی له ابان نه، وایي ستا پلانکي ځای کې چې کوم باغ دی هغه باغ خرڅی نه چې دنې واله، او ستا د هغه باغ یو غلام دی یو تور حبشي، دا دواړه را باندې خرڅ کړه. وایي ډېره ښه ده، جوړه یې ورسره وکړه، باغ یې هم ترې واخېسته او غلام یې هم ترې واخېسته، کاغذ یې ورسره ولیکه چې راغی هغه باغ ته، هغه تور غلام هغسې ولاړ دی، سپی ورسره دی. هلکه وایي ستا دا باغ ما واخېسته، ستا د مالک نو ته مې واخېسته. دی ورته پاسې جی حضور ټیک شو چې تا زه واخېستم او ستا غلام یم، چې څه خدمت یې ستا به کوم، د الله به کوم او ستا به کوم. وایي ستا دې خبرې په ما ډېر لوی سر وکړ، نو د الله د رضا دپاره ما تا آزاد کړې، او چې دا کوم باغ مې واخېست دا مې تا له خیراتي در په دا باغ هم ستا شو. ټوله د نبي علیه السلام نه سیر یم هغه د سخا هغه اثر پکې پروت دی. یو ټکي نه باندې خوشحاله شو چې ښه زم د الله مخلوق یم، غلام وایي دا سپی د الله مخلوق دی، زم اوږې یم دا سپی هم اوږې دی. دا راته ډېره بده ښکاره شو چې زه ځان موړ کړم او د الله دا مخلوق سپی دی اوږې پرېږدي. هغې نه دونه متاثر شو غلام او باغ یې واخېست، غلام یې آزاد کړو او باغ یې هغه له ورکړو. دا باغ مې تا له خیراتي درکړه، زه اوس غلام مې باغ کې خدمت به دې کول ستا شو. سپي مه ساته، سپي ساتل ښه نه دي، خو ځه. غلام ورته وایي وایي د کوم الله د رضا دپاره چې تا زه آزاد کړو او د هغې الله د رضا دپاره دا باغ دې کې ما خدمت کو، زه د دې نوکر وم، دا تا ما ته وقف کړه، زه د دې مالک کړم، خان دې کړم، نو د هغې الله د رضا دپاره دا باغ هم زه د خدای په نوم کې خیرات کوم، باغ هم زه نه اخلم، زه د الله په نوم ما هم خیرات، بیت المال ته چې کوم ځای کې دې خوښ د الله په نوم باندې خیرات. به هر کیف دا دواړه لکان حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما ما وو چې د نبي علیه السلام ډېر زیات نږدې و، ډېر زیات محبت و د پیغمبر علیه السلام دې دواړو سره، او تپوس به یې وله کو، ځان ته به یې راترغاړه ایستل او ښکلول به، خپله ژبه به یې د هغې په خولو کې کېښودله، دومره یې ورسره مینه و. نو هغه حضرت حسن رضی الله عنه د حضرت علی رضی الله عنه نه پس خلیفه شو، او بیا د حضرت معاویه رضی الله عنه سره جوړه وکړله، 6 میاشتې حکومت حضرت حسن رضی الله عنه سره، او بیا حضرت معاویه رضی الله عنه تاواله شو. بالاتفاق دته بیا ښځې په ډوډۍ کې زهر واچول او د هغې نه وفات شو.
حضرت حسن رضی الله خځې نوم یې جعده و هغې ورته زهر واچوله فتنو زمانه وه چې زهر یې ورته واچوله نو ورور وله راغی حضرت حسین وی ورورې څه چل در باندې وشو په ما زهر وخوړل چا درته ډوډۍ کې زهر واچول وی چا درته واچول وی ته به پې څوک یې که نوم یې درته وښیم وی زه به یې مړ کړم هر چا چې راته زهر اچولي وی ګوره نوم درته نه ښیم چې ما ته چا زهر اچولي ګوره په خپل ژوند یې نوم وانه غوښت وی ځکه وی که دا زما په چا شک دی او ده ماله په یقین کې زهر راکړي نو لوی خدای پیشه او دی پیشه او که زما پې شکي زهر یې نه راکړی نو ستا د وجلو وسرات نشته خپلې ښځې ورته زهر اچولو چاته یې غږ ونه کړه چې ما ته دې زهر اچولی دی چې کله بیا وفات شو نو د وفات کېدو نه مخکې وصیت وکړه خپل لور ته وایي داسې وکړه چې حضرت عایشې رضی الله عنها نه تپوس وکړه زما د زړه د ارمان دی چې د خپل بابا د نبي علیه السلام د خپو سره خوا کې د دفن شو خو کوټه د عایشې صدیقې ده د هغې نه ته معلومات وکړه نو که ماله ځای راکوي لږ نو چې زه پکې دفن شم نو لاړ د عایشې صدیقې نه اجازت وغوښت هغې ولې اجازت ورکړې ډېره ښه ده نو ورور ته وایي ورور یې ګور یو خبره بیا هم کوو وی دا خو د جمدېب نه ماله اجازت راکړه هسې نه که زه مړ شم د دې نه خوښه نو د مرګ نه پس دې بیا هم تپوس وکړه نو که بیا هم دلې اجازت درکړه او د مسلمانانو په منځ کې څه فتنه هم نه جوړېدله نو ما د نبي علیه السلام سره خوا کې د خپل بابا سره خوا کې دفن کړه او که څه فتنه جوړېدله یا د هغې زړه نو بیا مې د خپلې مور خپو ته ښخی د حضرت فاطمې رضی الله عنها د مدینې منورې په قبرستان کې نو چې ساعت یې وتله وفات شو نو هغه لاړ نو بیا د عایشې صدیقې رضی الله عنها نه تپوس وکړه هغې وی بلکل ما مخکې مو اجازت درکړی دی اوس هم درکوم راوړی دلته کې دفن کې خو د مدینې چې کوم والي و په هغه وخت کې مروان لوی ظالم سړی مخکې ښه سړی و خو د دې ولایت نه پس بیا د ډېر لوی ظلمونه کړي دي هغه پرې راضي نه هغه وی نه د نبي علیه السلام خوا کې مدینه دفن کېږي لویه جګړه ته جوړېدله نو بیا حضرت حسین رضی الله عنه او د صحابو په مشوره باندې د فاطمې رضی الله عنها خپو ته هغې سره خوا کې ورته قبر وکنو او دې په هغې کې بیا دفن شو حضرت حسن رضی الله عنه او جنازه حضرت سعید ابن العاص رضی الله عنه کې دا عشره و مبشره کې دی هغه لس صحابه کرام چې پیغمبر علیه السلام په جون باندې د په یو مجلس کې د جنتي نوم اغشتی چې فلان کې به جنت کې یو پکې د نوم اغشتلی شوی نو بهر کیف هغه په جنازه وکړله او د مدینې منورې مشهور قبرستان دی جنت البقیع ورته وایي په هغې کې اوس هم دفن دی هغې کې قبر د حضرت حسن رضی الله عنه ورور یې چې د حضرت حسین رضی الله عنه هغه بیا په کوفه کې وفات دی د هغه متعلق واقعه خو لږ اوږده ده انشاءالله کوشش به وکړو چې په آینده جمعه کې د هغه متعلق واقعه درته ووایو ځکه د حسن صاحب رضی الله عنه نه پس حضرت معاویه رضی الله عنه بیا بل اتفاق خلیفه شو او د معاویه رضی الله عنه نه پس بیا یزید ته بادشاهي حواله شوې وه هغه بادشاه او یزید د بادشاه په دوران کې حضرت حسین رضی الله عنه مشهوره واقعه ده د کربلا په میدان کې بیا شهید شوی دی او په کوفه کې د هغه قبر د عراق ښار کې نو دغه واقعه انشاءالله ممکن ده یا آینده جمعه درته بیان الله جون راکړو خو به هر کې دا د نبي علیه السلام او د هغه د صحابه کرامو د خلافت سره مختصره غوندې خبره مې درته وکړه د دې راتلونکې میاشتې د عاشورې سره د دې تعلق دی اوس زموږ مسلمانان یو کار کوي او هغه دا دی چې د عاشورې په دې میاشت کې بعضې خلک غم کوي او غم په دې وجه کوي چې روي په دې کې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی هغه وفات شوی دی پخوا زموږ په دې وطن کې به هم خلکو دا چا